کم سړی دی چې په میراث کې سره شي په سړو کې کم سړی دی چې په میراث کې سره سي دي شي خګور زته اوس دا کم سړی چې ذکر کوم دی مطلب دا نه چې دته بل لازم سنه یې ملاوي خو موږ چې دته یې ملاوي دي شي کې دي شي کله چې کم ټیم کې مال تقسیمي پای کې خبره د خبرې د لاسه دته یې ملاو نشي موږ د خبرې ګره دغه مطلب نه چې څوک دا مطلب واخلي چې ما چې کوم ذکر کو دوی ته په هر ټیم کې سم ملاويږي نه کله کله د یو وارث تلاسه د بل شي پټ شي ناغه ته به یې سن ملاويږي په سړو کې چې کم کسانو ته میراث ملاويږي هغه 15 لستي 15 سړو ته په میراث کې سم ملاويږي 15 قسم سړي او دا اعداد چې تاسو یاد کړئ نبی برته مسله اسانه شي سړو کې سودی 15 اسانه شو مسله اولنې او د ټولو نه زورور د زوی چې کوم د دملانه پیدا دی او په زوی باندې شروعات مونږ په دیو کړو ځکه چې د ټولو نه زورور دی کته رسول ته پوښتنه کی چې په وارثانو کې د ټولو نه زورور څوک دی هغه زوی او زور به تاسو ته پته ولګي چې کله ان شاء الله تاسو تطبیقي مسائل بیانوم چې سړی مرشي تاسو ته ان شاء الله ذهن تیزولو لپاره چې څو مثالونه بیان یو سړی مرشو مال ته پاتې شو دا به څوک اخلي او ولې بیان اخلي دا مسله به ان شاء الله بیانوم نو ټول زورور زوی دی یوصيکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دی دلیل دویم وارث د زوی ته اسم ملاوي دي شي مته څه ګره مخ کې وي چې د ذکر کم سړي ذکر کوم دی مطلب ګره دانه چې دوی ته هر وخت کې اسم ملاوي خو دوی ته ملاوي دي شي چې زه ته 15 کسان ذکر کم کنه نو فائدہ به دي کې تاسو ته دوشي چې د دین علاوه چې کم سړي دي هغه کې دعوه د میراث کین نو دعوه صدا صحیح ده غلطه نو دویم دی زوی مته ستوج به هر حال کې میراث نشي غسته کنه که اوس یو سړی مړ شو او زوی شتي او د زوی شتي نو د زوی په میراث کې ساخلی ولې بنا اخلي دغه زوی شتي زوی پټکو نو بس حالاتو کې دوی ته کې دي شي میراث ملاو نشي خو موږ عامه خبره کوو چې دوی ته کې دي شي ملاو شي خبر څومره راکوزي وان نزل به خبره مختصر شو اوس کوم دي شروع کو نه ختمې د کی سلسله ده او دریم زوی د زوی او څلورم زوی د زوی او پنځم او نه ختمې دونکي خو اولنې زوی دویم د زوی به چې څومره کته زی څومره کته زی په منځ کې وګوره جنې نه راځي په منځ کې به جنې نه راځي مثال سره خبر واضح کی پلار دغه زوی دی د زوی د دنه پیدا دی به دغه زوی دی دا یو شجره ده یو نسب منځ کې لور رااله د نوسی لور دغه نه الګ پیدا شو اکړی بیا برابر شو نه برابر کګه شو الته د دې جنینا چې کوم الګ پیدا شو د دوی د خبره د دغه سره نه لګی دا کوم چې د جنینا بره دي نو سلسله جنی پوری د جنین مخ کې دغه پوری شو یا جنی پوری ختم شو ان شاء الله دا مثلا به بیانو چې د زوی لور ته څومره اسم ملاوي او څومره نه ملاوي نو دا دویم شو دریم پلار دی دي ته اصول وي هغه سدي فروع دغه چی دا تعریف دلته خلکو لیکلي په دي دکانونو په برانچ وته وي یعنی یو قسم دی نو پلانې مارکیټ یو برانچ هلته دی یو هلته ځکه دا دغه مارکیټ نو دا بچي دي ته فروع وي نو دا هم دغه پلار دی خو دلته دا زوی شو دلته دا زوی شو دلته دا زوی شو هم دغه پلار دی سبحان الله دا ډېر مضبوطه رشتہ ده چې ستا په دې رګونو کې کوم وینه ګرځي هغه
هم دغه وینه کوم چې ستا د پلار دی او د چا د منۍ د قطرې نه چې ته پیدا یې او بیا د غوښه او د هډوکي او دا ورته جوړ شي خو بنیادي مسله خو هم دغه د منۍ د قطره ده که نه او هغه د چا ده هغه د پلار د ملا نه راوتې ده نو ته هغه او هغه ته هیڅ فرق نشته ناول زوی بیا د زوی بیا پلار ولأبويه لكل واحد منهما السدس يجي كده پلار تذکره شوی ده امور وسره شي امور مسله روانه نو دریم نمبر څوک دی پلار دی سلورم د پلار سلورم څوک دی د پلار او به څومره چې بر عزیزه خو چې خزه پکې را نشي منځ کې یو سړی مړ شو پلار یعنی نکاح د نکاح مور شتي او د هغې پلار صحیح دی میراث کو داسې میلاوي نه منځ کې کړی خرابه شو خو که یو سړی مړ شو او د نیکه پلار یې ژوندی دی عیسو ته میلاوي دی شي او کیدی شي میلاو شي چې هر حال کې لازم نه ده بله مسله دلته په دې باندې دلیل چې دی هغه اجماع ده چې نیکه چې دی نو دی څه حسابېږي پلار حسابېږي اوس آدم علیه السلام زمونږ څه دی نیکه دی الله چې څه خبره کوي مونږ ته نو یا بني آدم اے د آدم علیه السلام بچو پلار شو زمونږ کنه یا بني آدم او مونږ د خبره ذکر کړو سورة البقره کې سورة یوسف کې یوسف علیه السلام وی واتبعت ملة آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب او زه روان یم د خپل پلار نیکه په لاره باندې پلار نیکه څوک دی وی ابراهیم او اسحاق او یعقوب او زه د پلار خو څوک دی د پلار خو یعقوب دی علیه السلام اسحاق علیه السلام د څه دی هغه د نیکه دی بیا ابراهیم علیه السلام دغه پلار دی او د دې ټولو ته آبائی وی واتبعت ملة آبائی نو دا ټول دي سیدی لکه پلار اوس دا اصولم ختم شو او فروعهم ختم شو اصول او فروع باندې ورسېدي کنه اسانه مسله ده ګور د علم کول ډیر آسان دي خو یو چې اخلاص پکې دویم شوق دی دا هم مسله دریم بیانول ولته ته صحیح بیانول شي چې دا درې خبرې پکې الله دې مهنت نه ضایع کوي اصل بنیاد ته وایي کنه نو چې کله ته د پلار نیکه تذکره کوي نو اصل په دماغ کې راوله اصل بنیاد بیا د دې کس نه چې کوم ځي هغه فروع دي نو فروع زوی او زوی د زوی او اصل پلار یا برزه خو چې منځ کې ښځه نه دریم پنځم او دریم ما په اعتبار د دغه وی چې لکه اصول فروع او حواشي څوک دي خواوشه نه لاندې دي او نه بره دي نو اوس د هغوی خبره شروع شو بیا د حواشیم په دوه قسمه یو هغه حواشي چې د پلار د طرف نه بل هغه چې د نیکه د طرف نه ناول باغالو چې کوم د پلار د طرف نه نو پنځم نمبر وارث په سړو کې خپل رور چې مونږ وایو نو داسې شو پلار او مور نه خپل هغه رور چې د پلار او مور نه پیدا دی دا څو نمبر شو پنځم خدا ګوره مونږ په دې ترتیب باندې یاد کړو دا ته فائدې ذکر کوم کله چې دا مسلې مونږ زده کولې دا په دې ترتیب مونږ یاد کړو پنځم شپږم اووم اتم نهم یولسم دولسم دې روان نو کله چې یو شیخ مونږ ته دا مسله بیانوله وی کنه همي نو دیار لسم ته یې ملاوي خبر به مختصر و کنه همي دیار لسم ته یې ملاوي مونږ ویاو یا نه اګه مونږ ته معلوم دی چې نه هم کم یو دی ځکه ترتیب هم دا دی
د کزه استاد سندي چې تاسو کوم چې اولنې نمبر یي دویم نمبر ته اسم ملایوي ها نه دویم نمبر څوک دی زوی د زوی دی او 1 نمبر شتي هغه څوک دی هغه زوی دی ها چې دریمي سلورم ته اسم ملایوي نه سلورم څوک دی نیکا رور نه رور ته څنګه راړي او کدی چې دی وی ورې دې مسلو کله خو دې خو شوې دا خو موږ نه شو خپلو کې او هیڅ خبر نه کې سو خطا شي خو کدی چې دی وی چې سلورمي دریمي سلورم ته اسم ملایوي دریم څوک دی هغه پلار دی وینرور دی نو مطلب دا چې روري نو نکته ایسه نه ملایوي قصه ټول الټه کړه اسی دا مته اوس فائدې ذکر کړه پتا سو باندې نمبر یادول لازم نه دا خو تاسو خپل بیا زکاوت او خیرتوب دې کې یادوي او کنه یادوي خو موږ ته چې کومه طریقه باندې شي هغه دي نو خاصانه مسله بو شیخ وی یو سړی مړ شو دریم نمبر پاتې شو وم پاتې شو او په زنانو کې سلورم نمبر پاتې شو میراث بسنګ تقسیمي خپاسانی موږ هم به دغه وم نمبر ته بدامي له سلورم او دومره د قصه کو جا پلاني ته بدا او پلاني ته بدا خبره مختصر شو نو پنځم نمبر څوک دی خپل رور دا به خو ځای پنځم نمبر دا یو دوه درې سلور پنځه دي پر د خاصان ترتیب ته یاد دی زوی دا غزوی پلار دا غپلار او بیا رور نبیش پاگو مسان دی رور دا پلار دا طرفنا یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالة ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت دیزی کی تذکر راغلے وهو یرثها ان لم یکن له ولد تفصیل بے راجی انشاءاللہ صوبو تملائی دا بورست بیانو وم نمبر دے رور د مور د طرفنا رور د مور د طرفنا ځکه چې رونه په درې قسمه اتم نمبر دی د خپل رور زوی یعنی خپل رواره نهم نمبر دی د هغه رور زوی چې هغه د پلار د طرف نه او لسم نمبر دی هغه تر چې خپل ترې یو مسلې ته سوچ کو کما امنس کې پاتیش هغه ودرېدو دې ته سوچ لړ کنه اتم نه هم خو مونږ وی کنه اتم نمبر اگر واره چې د خپل رور نه پیدا دی مور پلار نه هم نمبر اگر واره چې د اگر رور نه پیدا دی چې صرف د پلار نه دی لسم نمبر تر د خپل مغوی دي ته سوچ کو چې زړه کې خدا ودري بازو چې نه هم نه بعد بل لسم اگر واره برایزي چې هغه د اگر رور نه پیدا دی چې صرف د مور نه دی دي څه کنه خو هغه به ذکر نشو نو دې تی وته لسم نمبر خپل سوچتره یو لسم نمبر دا اوس هغه حواشي چې بر بیا روان دي یو لسم نمبر د پلار تره سبحان الله دا ټول ګوره د پلار تره او ورواره او رور او تراو زوی او پلار او نیکو دا ټول ګوره یو بل کې نه نوتی نو کم من ذکر کو یو لسم د یو لسم د پلار تر دولسم د خپل ترزوی دیار لسم د هغه ترزوی چې هغه صرف د پلار د طرف نه یعنی ستا د پلار تر دی او دا تر دغه شریک ته دغه سره پسې کې په پلار کې کوم مور کې په پلار کې د زوی او ان شاء الله دې دلایل او تفصیل هغه وکاو ها سوجو
دیارلس شو خاصوار رسم خاون ګور دې مونږ جدا ذکر کو د په نسب کې سکار نشته دا نسب د لاس نه دی ګوره خاون چې د خزینه میراث اخلي د نسب د لاس اخلي د صد لاس اخلي نکاح د لاس اخلي اسباب مونږ ذکر کړو کنه به دې یاد کم نکاح ولا نسب پن لسم سړی او اخرنه چې هغه ته معتق ویل کیږي چې اکم مری آزاد کړي هغه مرئی چې آزاد کړي دته ملاوي انما الولاء لمن اعتق